دا زما یو ډکې دی او ډېر په مینتونو الله راکړی ډېر زیات موږ دعاګانې کړې چې خدای پاک دا زما مټي مال د خدای خو هېڅ په پته نه پوهېږم چې دا څنګه حالات راغلل د ده ملګري غالبا یورپ ته چېرته تللي او دې شپه او ورځ دغه خوبونه ویني چې یاره ما یورپ ته یورپ هلکه دلته کار کوه دا خپل دوکان دی دا سنبال کړه خدای پاک پکې د حیا عزت روزي راکوي خو د ده مجبوره کړم ما هغه پټې م خرڅ کړو هغه کور مې م خرڅ کړو اوس د کرایه په کور کې اوسېږم خو زه نه پوهېږم چې خدایه دا به څه کېږي تا که دا منظر په خپلو سترګو وکتو نو تا ته به پته ولګي چې یار د خلکو یو سیلاب دی چې په دغه باډرو په دغه پولو نورو ملکونو ته مخ په وړاندې ځي او بل دا دی دا زلمی دی نوي سوچونه لري او بل دا دی چې پرېږده چې لاړ شي د ده نه مخکې ډېر خلک لاړه او اوس دا روانه هفته یوه ډله تیاره ده که دا موقع ده نه مس شوه او مس یې کړه نو بیا به ډېر انتظار کوي پته نه چې بیا بله ډله کله تیارېږي مونږ ته نور خلک کله راځي دا اوس موقع ده پرېږده چې لاړ شي خو دا خو تا ته پته ده که نه دلته نه خو په ویزه لاړ شي پولینډه پورې بیا هغې نه مخکې مونږ جرمني ته په غلا اړو هلته زمونږ ایجنټان وي کسان دي نور ملګري وي نو هغه څه مشکل نه وي دا ډېره اسانه خبره ده او اوس ما سره مېلمانه ناست دي دې باندې به بیا خبره به پوه شي که نه ښه بس دا ټیک شو وکړېږه د خدای په امان زرشاد صاحب په دې به پیسې څومره لګېږي صرف 8 لکه روپۍ 8 لکه روپۍ او 8 لکه روپۍ چې دي هغه به زموږ فیس دی هلته کې کار روزګار هر یو شی ډېر دی 20 یار دي هر څه په دې کې څه کمي نه شي کېدی ګوره بابا ګوره دا 8 لکه روپۍ دي څه نه بچې دا خو ډېره غټه جواري ده بچې غټه جواري بابا ګوره زه چېرته سیند ورسم که نه دا پیسې به زه ګټم نه بلکې راکنم دی خو دا عجیب پهلوان هغه ځمکه په 2 میاشتو کې به هم د هغې مالک کوم وبې ګورې نو دا اخري توښه ده بچې دا اخري توښه ده بابا یو ځل یورو دې جیب ته راشي که نه د هغې خو غواړي یو ځل پیسه به ولګي که نه ځای کې صرف واخلې د یورو خو څنګه زرشاد صاحب دا چنچل دی تاسو چې دی د پیسو بندوبست وکړئ ستاسو نه دی ښه بېزه د شنچل بو کې چې خپل پاسپورټ او پیسې به ما له راورسوئ سبا نو زه ستا کار چې دی هم په دې هفته کې کوم او بل هفته به چې دی نو انشاءالله ته ضرور په هوا کې بیا او بس یورپ کې زه ټیک ته نو چې صحیح ده بس بابا مو منله بس دا څه کوي بابا مو منله مونږ راځي بلکل مونږ راځي صحیح ده زه ګوډ ته کوم زما په خیال دا اخري غر دی د دې غر ناخوا جرمني ده دې زرشاد ایجنټ خو یار موږ سره ډېره سخته دوکه وکړه وهاب هم موږ نه غیب شو په لاره کې او بل ثابته لار پاتې ده په سر ده فکر اوس زما د خپل ځان نه دی ستاسو دواړو د ملګرو دی اوس ما سره فکر اوس کوشش به کوم یاره چې زه خپله واده تاسو سره ماته نه کړم هغه پوره کړم که مرګ وي او که ژوند وي ځان به رسوو په هر حالت کې به ځو ځکه چې موږ دونه کړاو وکړو وروڼه مو وویل نو کوشش به خپل انشاءالله کوو به همت مه بایلې دی پاسې چې ځو
که نه دا پیسې به زه ګټم نه بلکې راکنم دی او په ځوان ویښ برابر دی د سختو او د دې ټولو کیسو مقابله کولی شي. هلو ها هلو आवाज سم نه راځي اوس وایا ها دا څه وی داسې شوي دي او بیا ها بیا دې په لانجه واړولو اوهو ډېر غټ کم دی اته جوړ کړه خلکو له بس جواب ورکول دلته چې موږ صرف دې لپاره دلته ناست یو. اوهو بس ټیک ته بیا به ګورو په دې باندې ګورو به ورسره اوس ټیک ته الله پامان. السلام علیکم ګرشال صاحب. بخیر عزیز څنګه تشریف کړی زمونږ دا غالب خو هیڅ خیر خبر نه لري. تاسو کښېنئ خیر خبر به هم راشي پته به یې مولېږي او تاسو به خبر هم شئ. نه سرنګ راغی نه څه کال معلوم هېڅ په پته نه پوهېږم. ګوره حاجي صاحب یورپ ته تللی دی څه د مردان نه پېښور ته نه دی تللی په دې باندې ټایم هم لګي بعضې وخت چې دی حالات داسې وي ورځ او فضا داسې وي نو چې کله ماحول ټیک وي فضا ښه وي حالات ټیک وي نو تاسو به خبر هم شئ کله کله په دې باندې ډېر وخت ولګي. ارې مېږې هم راته نه دی کړی هېڅ خیر خبر نشته. تاسو صبر وکئ. صبر څومره صبر وکړم زما د بچي خو هېڅ پته نه لګي. ګوره حاجي صاحب زموږ ذمواري وه هغه یورپ ته رسول اوس هغه هلته څنګه دی چېرته دی د دې ذمواري او د دې څیزونو مونږ ګارنټي نه ورکوو چاله او نه د چا نه اخلو. دا څنګه خبره شوه تا خو زما د زوی د رسېدو ذمواري اخیستې وه. ګوره بابا مونږ صرف د هغې د رسولو ذمواري اخیستې وه د جرمني نه توافق راوستو ذمواري چا اخیستې ده اوس چې هغه رابطه نه کوي نو مونږ پکې څه کولی شو. او خدای زه خو غرق شوم تباه شوم ما خو تا ته ویلي چې عبیده دا د مرګ دا پاګلې مه کراس کوه دا د مرګ سره لوبې دي. زه خو غرق شوم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا.